نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اصل خبر دا چې نن موږ دا یو ناشنا خبره کوو چې د دنیا کې ته فرض کا کړېږي او تا ته څه مصیبتي نو دې کې بستا خیری دې کې بستا خیری هغه یو وجه خدای چې کم سره په دنیا کې یو مصیبت وته نه نو دا نشي کېدی چې سره په دنیا کې یو ډېری په مصیبت اخته نشي دا د سړي چې ته چې سره دی لکه دریاب کې غوپه شي او ودی لاندې او لوند نشي तो जब भी आप पानी में जाएंगे तो वहाँ पर गीला तो होंगे आप نو لکه لوندواله خو ضروري ده چې وایي چې دنیا کې ته یې نو ته په یې ځکه چې دنیا الله پیدا کوله دې چې ډیزاین کړي دا چې نبلوکم ایکم احسن عملا موږ به تاسو ازمیو نو ازمیو به ازمی خو بغیر دغه نه د مصیبت نه نه ونبلوکم بالشر والخير فتنه تاسو به ازمیم نو کله به د شر پرچې کله به د خیر پرچې فتنه ټیسټ وي دا تاسو به ټیسټ کوما نو باقي کې بیا بل خبره ده چې کړ دې نه دا پته لګي چې کم خلق په مصیبت کې دي نو دا دې نه خنه ده چې د خدای بدی شي او کم خلق چې په خوشحالو کې دي دا دې نه خنه چې د خدای خوښ دي ځکه اصل فیصله به د قیامت په ورځ وي نو زاغې ته سوې ذالک یوم التغابن دا د هر جی ترز ده نو د هر جی ترز چې ده نو هغه قیامت دی نو په الته په قیامت کې څوک په مصیبت کې وو هغه بایله یقینا چې بایله په قیامت کې چې څوک خوشاله وو هغه یقینا چې وګټله خو په دنیا کې د چا خوشحالي د ګټې نښه نه ده او په دنیا کې د چا خفګان دا د بیداد نښه نه ده ځکه د ټول نه زیات ازمایش چې راغلی دی نه په انبیاو راغلی خو چې کله تا ته تکلیف شي لکه اوس موږ ته تکلیف دی لکه څه تکلیف دی لومبنی تکلیف دا دی چې موږ مسلمانان په یو بل را لګېدلي یو نو دومره را لګېدلي چې بله ورځ د بنو نه 133 غواګانې چا بولې دي او هیچا نه دي لیدلي نو مسلمانانو بولې مسلمانانو علاقې ته بولې دي او په دې لارې به تلي خو د انسیکیورټي دا حال دی چې لکه چې څوک اړ دا ویني چې ما ملیدلې دی یا مې منې کړي ستا غوا لکه په سیف نه ده بیا چې دی په علاقه کې ټول نه زورور چی نو هغه فوجي نو یا بله ورځ تقریبا 11 فوجیانو پای کې یو کرنل یو میجر دا مسلمانان د لاسه شهید شي دا یو بل غم دی بیا دا چې لکه په اسرائیل کې خو یهودي لګیا دی مسلمان شهید کوي جو کلیر کټ ازمایش دی نو وایي چې غزه چې دی د غزه دا کیس چې دی دا یو قسم لا واضح دنیا په دوه کیمپونو کې ده یو هغه کیمپ دی چې په هغه کې ایمان دی ټول هغه کې منافقت بالکل نشته ابل هغه کیمپ دی چې الته کې منافقت دی یا کفر دی ایمان بالکل نشته خو لکه د افغانستان په سلسله کې او استاد کے پی په سلسله کې د وزیرستان په سلسله کې ته دا نشو ویلی چې لکه دا دغه دلته نږدې کړي چې دا کلیر کټ کم طرف ته کفر دی کم طرف ته کلیر کټ مسلمانی ده نو دا شکی شو نو الته کې د غزا معامله یقیني ده چې دا شهید دی دا ظالم دی او دا مظلوم دی دلته کې د هر چا سره خپل دلایل دي د مصیبت یو بل غټ رخ دا جوړیږي چې د افغانستان عالمان نو ته دا لکه حنفیان دي جو حنفیان دي ته دا دیوبندان دي جو دیوبندیان دي ته اهل سنت دي جو اهل سنت دي خو هغه ستانه دومره مرور دي چې هغې تیرې پرونه د هندو سره صلاح وکړه هغه هندو چې هغه بت ته سجده کوي او هندو او اسرائیل یو یهود دی یو حنود دی
دا د مسلمانانو اصلي دشمنان دي. نو ستا امامان او ستا درسګاه مشران هغې به اوس هلته وي نه، هغې وایي چې دا صلاح کړې ده چې په هندو حمله باندې په هندو چې حمله وشي دا لکه داسې چې په موږ شوي، او په موږ چې حمله وشي دا داسې چې لکه په هندو شوي. نو دې حتی هغه ولې ورسېدل لکه ستا نه دومره مرور دي چې هغه د کلمې هغه رشته چې ده په هغې نه پرې کېښودې. دې ته وایي مصیبت، دې ته وایي غم. نو چې کله غمونه راشي که نه، نو قرآن ستا سره چې وایي جبریل راغی رسول الله سلم ته وایي انها سیکون فتنة، الله رسول ته وایي فتنه به وي. نو مې اوس چې ته موبایل باندې ټلیفون چاته کې، نو موبایل والا تا ته وایي خبردار فتنه ہے. نو هغه وایي چې ایجنسیاں آپ کو استعمال کر رہی ہے. د دې نه غټه فتنه وي چې ته ماته حکومت ماته وایي چې خبردار. لکه موږ ستا حفاظت نشو کولی، ته خپله حفاظت په خپله کوه. نو جبریل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي جبریل ته وایي چې مل مخرج منها، د دې نه به خلق ځان خلاصوي څنګه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو جبریل ورته وایي بالقرآن. که تاسو ځان خلاصوئ که نه، نو په قرآن به خلاصوئ. نو لکه په قرآن باندې داسې خلاصوي، مثال په طور هغې ښځې ټلیفون وکړه سړي ته، دا اوس غریب سړی دی، نو ورته وایي زه مالداره ښځه یم، پلانی یم، خو ستا سره نکاح کوم. نه وایي زه غریب سړی یم، ته زما سره څنګه نکاح کوې؟ نو هغه وایي نه زه مالداره یم، خو بس ته مې خوښ یې، ته چې پلاني ځای ته راشې موږ بیا پروګرام جوړو. یو دی لکه فتنه کې اخته شو، ځکه چې کو د قرآن ویلی وی نه، ده به بیا خپل مور پلار ته ویلو، چاته به ویلي. نو چې لاړ شو هغې ونیو او هغه د کچې ډاکوانې ورته کېنولو، یو هغو ته یې حواله کړو، هغو ټلیفون وکړې دور راولېږئ. نو چې کله تا ته په موبایل باندې راشي دا فتنه ده که نه، خو که ته قرآن نه وایې نو په دې کې به ګیرېږي. په موبایل راغلی چې یاره د 3 کروڑ روپۍ ګاډی دی زموږ سره، او دا موږ په 20 لکه ورکوو، په 20 لک. نو هغې سړي د فارن نه موږ ته ټلیفون وکړو چې زر ځان ور رسوئ. نو چې د 2 کروڑ روپو ګاډی په 20 لک کېږي، نو دا به دغلی که نه، نو دا به ستا لپاره حلال نه که. نو ته قرآن له نه ځې، رسول الله ته خو دغه ورته ویلو جبریل چې قرآن او قرآن له خو ته ګوتې وروړې نه. نو هغه هلک په منډه 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 2 کسه سره و، نو په ویګن کې تلل. نو په ویګن کې ورته خلق وایي د خدای بندیانو دا علاقه خطرناکه ده، هغې موږ نه به سالي، داسې به لاپروایي وایي موږ نه به سالي. یو هغه یو کس هلته کېنولی دی، هغه 2-3 دی چې هغه هغو بولي. تاڼې والا ورته وایي چې لیونو تاسو دلته راغلي وای. چې لاړ نه هلته وواخو 3-4 مې دقیقه وډباو، 80 لکه یا 50 لکه روپۍ ترې واخېستې. انها سیکون فتنه. نو که ده فرض که دا سوچ کړی لکه زمونږ د جومات نه چا د غږ پټ کو، چې کله که د ستا د جومات نه څوک UPS پټ کي، نو دا UPS خو فرض که دا غل خو جو غل دی، ده خو سره دانګلي. خو دا کم سړی چې د په سواړی کې اخلي یا په جوړ کې اخلي، نو دا فتنه نه ده. ته ووایې چېرې دا شی د دور ارزان راوړي، بل کار یې نشته، خو UPS یې راوړي. نو خو دا کله په دې مرکز نه اوسي، کله د هغې جومات نه اوسي، کله جومات نه اوسي. نو که تا قرآن ویلی نو تا به ترې نه اخېستو، نو چې ته یې ترې نالې، نو مې بیا نه راوړي، ځکه چې هغه خو دې راوړي چې خلق یې رانالي. نو دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا قرآن نه به په قرآن په ذریعه به ځان خلاصوې. نو د قرآن په ذریعه لکه مصیبت راغی، نو نمبر 1 لکه مونږ قرآن ګورو چې لکه مونږ باندې مصیبت راغی، نو یو آیات دا دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې څه تکلیف ورسي، نو د دې آیات مطابق دا به ستا پرفارمنس ستا د وجې نه. نو یو بزرګ وایي زما ښځه چې ما ته کوټۍ تریو کړي که نه، نو زه پوه شم چې ما څه ګناه کړی. نه بل بزرګ وایي هغې خو په اسونو ګرځېدل، وایي زما اس چې وترېږي. ابن قیم یو ډېر ښکلی بزرګ تېر شوی، وایي زما اس چې وترېږي، نو وایي زه هم چېرې څه چل مې کړی دی. نه هغه بل وایي چې د خلقو رویه، د ښځې رویه او د سورلۍ رویه ستا سره داسې دي لکه دا ستا عکس دی. نو که ته کوږ یې، نو د هغو رویه به کږی، او که ته نیغ یې لکه د سړی کوږ یې، نو تصویر به یې کوږ راځي، دا سوری به یې کوږي. او چې یو سړی نیغ یې، چې سوری نیغ یي، نو لکه چې دا رویه چې ده دا کږه ده، نو ایټ مین چې ته کوږ یې. نو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تاسو به سورانې کړې، زمونږ شیرګل صاحب خوږې خبرې کوي، نو هغه سړی وی یاره پلانی وتښتاو، سوکړو کې تښتولی و، نو هغه چې ورته وي نه هغه ورته پلاني ویښې لټوه، ګوره ویښې لټوه. نو هغه وی بله ورځ د مور سره جنګ کړی و، وی بس بیا وشوه چې مور سره جنګ کړم دا چل به شوی. نو ویعفو عن کثیر کې دې ته اشاره ده
چې تاسو چې موږ په کومه خبره کې نیولې کنه دا لسمه ده نه موږ تاسو ته معاف کړی دي نو پتا ما پردې په نه کې راچولې وي نو په دې لسمه کې مې ونیوې نو اوس ورته ټینګ شه نو چې څه تکلیف موږ ته ورسي کنه نو فکر چې دا یا ځان ته رامخ کې کو چې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن کثیر وی جبريل رسول الله ته ویلو کنه قران نو موږ دن په دې مجلس کې د مصیبت په وخت کې قران نه دا یو آیات مخه تراولای نمبر 1 دا ده چې تا ته بل څه کې ان الله لا یغیر ما بقوم دا نور سره تاسو وینو حتی یغیروا بانفسهم نو انټرنل چینج چې تنه راولې نه ایکسټرنل چینج نه راځي نو کو ته غلطی کې نو برنه غلط تصویر پیش کیږي نو کو ته وای چې دا چلو شو نو غالبا په من کې بس چلی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف قاضی غلیست